برای مهرباني د داسې خلکو نه تاسو فری پیسې مه ورکوئ دوی کې د سوال هغه جذبه مه را پیدا کوئ د خیرات جذبه مه را پیدا کوئ خو داسې خلکو سره خصوصي تعاون کوئ تعاون دا دی چې په 100 روپۍ باندې هسې چې کوم د ستاسو وس کېږي دوی له ورکوئ او اخبار ترې وړئ. پاکستان کې اخبار فروش ډېره غریبه طبقه ده او ډېر زیات انتک محنت کوي. انتک محنت دا کوي که نه چې سهار زموږ په دیهاتو کې په کلو کې پهله اذان کېږي اول به ذات خود زه سیکل دی دا دی ولاړ دی په دې سیکل د وځمه 100 میله مزل دی ازرخانه کلي نه راځم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ارشد خان. د جدید ټیکنالوژي د وجې نه او د انټرنیټ د ډیولپمنټ د وجې نه څومره چې په جدید ټیکنالوژي او په انټرنیټ کې ترقي راغلې ده هغه یو سیټ ته انسانانو ته فایده هم ورکوي او بل سیټ ته د ډیرو مشرانو او د ډیرو ملګرو کاروبارونه هم متاثره کوي. په دغه کې یو کاروبار د اخبار خرڅونکو دی یعنی هغه کسان چې کوم څوک اخبارات خرڅوي. اوس د انټرنیټ د ډیولپمنټ د وجې نه د انټرنیټ د ترقۍ د وجې نه هغه مرګري چې کوم دي د بیروزګارۍ شکار دي یعنی مخکې چې به کوم اخبارات د دې کسانو نه خرڅېدل اوس هغه اخبارات نه خرڅېږي. په ننني خصوصي نشست کې را سره یو مشر موجود دی هغه مشر د چا چې نوم شکیل خان دی هغه نه به د دې د اخبار هغې به د دې د اخبار حوالې سره بنیادي تپوسونه کوو. ستاسو ته ډېر هرکلی یم خپل پروګرام کې ټول ناول راڅخه خپل تعارف مختصر وکړئ. سرجي زه د اخبار فروشن پېښور نایب صدر یم موجوده او زه تقریبا 30-35 سال نه دا کاروبار سره وابسته یم او دا کاروبار کوم اول الحمدلله مونږ ډېر ښه انکم کړی دی او ګټه هم پکې کړې ده او کور هم پکې ساتلی دی. دا راته ووایي چې د اخباراتو دا روزګار چې تاسو کوئ دا د څومره وخت نه تاسو کوئ څومره ټیم؟ یا زه زما به ذات خود 30-35 سال کېږي تقریبا. په څومره اخبارات خرڅېدل د څومره پیسو څومره کسانو به کتل اوس څومره وړي؟ یا چې مونږ به مخکې تقریبا په دې معمولي غونډه کې سټال باندې 1000-1200-1500 روپو د ډیلي اخبار خرڅولو. نن زه تاسو اوس دا دراز کولاوم په دې کې به یا 300 روپۍ وي یا به 350 روپۍ وي او زه سهار 7 بجې راغلم جي. او تاسو د دې اخباراتو نه چې کومه مزدوري حاصله شي په هغه مزدورۍ باندې تاسو خپل کور چلوئ؟ ډېر په مشکله جي چلو خو لکه نه چلېږي جي. مونږ تقریبا اکثر قرضدار یو خلکو نه قرض مرزوال یو. د انټرنیټ باره کې ستاسو څه خیال دی؟ خپله څه وایي چې یو سیټ ته مونږ ته اسانتیا راکړه بل سیټ ته ستاسو غوندې د خلکو چې کوم دی هغه روزګار متاثره کړو دې باره کې تاسو څه وایي؟ زه خو دا یم جي خپل اخبار مطلب د اخبار چې کوم مشران دي مالکان دي او APNS زمونږ غټ تنظیم دی په پاکستان کې APNS زما هغوی ته مؤدبانه درخواست دی چې برای مهرباني د انټرنیټ نه د اخبار کم از کم د 2 بجو نه بعد ورکوي. سهار کې مور کوي زمونږ سیل کېږي. اوس ګزاره کېږي په دې حالاتو کې؟ نه جي ما خو تاسو براه راست ما غوښتل چې ما ګزاره نه کېږي. دا کاروبار پرېږدئ ولې نه بل څه روزګار ولې نه سټارټ؟ یا جي بالکل داسې مشورې موږ له تاسو راکوئ که نه داسې ما له د ورځې دلته په دوکان کې 10 کسان راکوي چونکې بل کاروبار په پیسو شروع کېږي او موږ سره نن د وړو د غوړو د چینو پیسې نشته د زه بل کاروبار جي په څه شروع کړم؟ څه وایي د دې مسلې حل څه دی؟ د اخباراتو په کتونکو کې کم ریډر دي څوک چې اخبارات پړاوي په هغې کې کمی راغلی دی انټرنیټ د وجې نه څه وایي تاسو ذاتي طور باندې څه ګڼئ د دې مسلې حل څه دی؟ د دې مسلې واحد حل یې سر جي ما تاسو دا وویل چې زه APNS ته دا درخواست کوم د اخباري مالکان دي دوی انټرنیټ له اخبار ورکوي برای مهرباني دوی زموږ د دې غریبۍ د خاطره د انټرنیټ له اخبار لیټ ورکړي 2 بجې دې ورکړي د ورځې نو سهار به زموږ اخبار سیل شي. او دا راته ووایي زموږ کتونکو ته کیمرې ته چې کوم دی مخامخ تاسو دا پیغام ورکوي څه ویل غواړئ چې څوک تاسو اوس دې ټایم کې د کیمرې په سترګه باندې ګوري څه پیغام ورکول غواړئ څه ویل غواړئ څه درخواست دی؟ نو زه خو دې مطلب عوامو ته مطلب د خپل پاکستان عزتدارو خلکو ته دا ریکویسټ کوم که نه چې زه خپله مې اخبار فروش یم خو په پاکستان کې اخبار فروش ډېره غریبه طبقه ده او ډېر زیات انتک محنت کوي. انتک محنت دا کوي که نه چې سهار زموږ په دیهاتو کې په کلو کې پهله اذان کېږي اول به ذات خود زه سیکل دی دا دی ولاړ دی په دې سیکل د وځمه 100 میله مزل دی ازرخانه کلي نه راځم دلته صدر ګلبرګ ته 100 میله مزل دی دا زه کومه په دې سیکل که پنچري هم تکلیف شو که خراب وي هم تکلیف شو د اکسیډنټ خطرې وي
سهار کې خو خیر رش مش نی خو دې ټایم چې اوس مازدیګري کې ځم جي زه د سیکل نه تقریبا 10 دقیقې ګوزېږم چې اوس هم څوک مې خوږ نه کړي ګاډی مې ونه اکسیډنټ ونه شي بل زه د عوامو ته دا ریکویسټ کوم چې اخبارونو سره خاص ریلیف کوئ او مطلب امداد ورسره کوئ دوی په خپل کاروبار کې ما ته پته زه نایب صدر یم ما ته پته چې ډېر زیات تنګ دي په کاروبار کې زیاتو خلکو پرېښودو کاروبار رشکه چلی چولې خرڅوي فروټ خرڅوي دکانداري کوي چا سره مزدوري کوي خو دې کار نه مکمل بایکاټ کړی صحیح دی جی تاسو ډیره شکریا چې موږ له وخت راکو کتونکو کچری تاسو هم وصل لرئ د خبرونو نه ځان خبروي نو دا غونډه کې کوم ملګری په لارو سړکونو باندې تاسو ته ناسي اخبارات تاسو لپاره مهیا کوي سحر وختي مهنت کوي خو خبر تاسو ذهن ته را رسي نو برای مهرباني د داسې خلکو نه تاسو پری پیسې مور کوي دي کې سوال هغه جذبه مرا پیدا کوي د حیرا جذبه مرا پیدا کوي خو داسې خلکو سره خصوصي تعاون کې تعاون داري چې په 100 روپۍ باندې اسی چې کوم د تاسو وس کېږي دی لور کوي او اخبار ته وړي چې دوی تاسو 100 روپو د وجه نه د دوی د کور هغه دغره هم بل وي د دوی په کور کې هم یو وخت پهله کېږي گزارش دا دی چې انټرنیټ په ذریعہ موږ ته خبر را رسي هغه خبر ته موږ اکسس شته خو کله ناکله موږ له دې اخبار معلومات هم حاصلول پکار دي ډېر شکریہ